أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا یو اهم دعا ده او د دې دعا په باره کې حدیث شریف کې راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو کس راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړ زه په خوب کې یریږم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې کله تخپل بسترې تراشي نو دا دعا وایا او دغه کس بار کې راځي چې دغه دعا شروع کړه نو الله رب العالمین دغه انسان هغه یې ختم کړه. هغه دعا ده اعوذ بکلمات الله التامه من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. زه پناه غواړم په کلمو د الله سره هغه کلمې چې هغه پوره دي من غضبه د غضب د هغه نه او د الله رب العالمین د عذاب نه او د شر د بندګانو نه د شر د بندګانو د الله تعالی نه او د وسوسو د شیطانانو نه او د دې نه چې راشي دیو ماته د دې هر قسم فتنو نجات د پاره یو بل سړی یو بل صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شکایت وکوي د الله تعالی پیغمبر او زه په خوب کې یریږم د یری سيزونه اینم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هم دا دعا ویله او یو بل حدیث شریف کې راځي چې یو کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه وی د الله تعالی پیغمبر یو مال خوب ناراضي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا دعا وای نو خوب بدرزي. د دې وجینا د دې دعا اهتمام پکار دی. هغه ګولو ته ضرورت نشته چې کوم ګولو په وجه باندې انسان له خوب ورځي بس د دعاګانې وای نو الله تعالی به ان شاء الله د انسانانو نه هغه خوبونه به انسانان نویني چې د غیر وجه نه یریږي او خوب ول ورځي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.